د قلمکار ډلې پښتانه ادبي ملګري پام سره تعلق لرونکي زخمی شینواری د ملکن په خاوره د ادب په میدان کې یو ځلنده نوم دی. د شینواری په شاعرۍ کې د پښتون ولس درد جوت ښکاري. دوی د ژوند په هر اړخ قلم پورته کړی دی. د دوی د فن د روایتي اړخونه هم اصلاحي او تعمیري انداز لري. لکه چې وایي د پښتون د قام د روایتو باغی نه یم، خو چې شر یې کله په ډیران شي په ما اور بلوي. ټوپک را کوي لاس کې په قلم مې ګوتې تروړي، ټوپک کوي لاس کې په قلم مې ګوتې تروړي، دشمن مې په قلم او په کتاب وهي راځي. د داسې نوي کل د مستقبل حالت بسوي، د داسې نوي کل د مستقبل حالت بسوي، پلتو چې د خپل دوام اسباب وهي راځي. تاریخ د پښتنو راته ښکاري چې لوستلې، تاریخ د پښتنو راته ښکاري چې لوستلې، غلیم په تور شپه کې تور نقاب وهي راځي. او زخمی د غل پسا د دغه نور غلو خلاف دی، زخمی د غل پسا د دغه نور غلو خلاف دی چې ور د عدالت د احتساب وهي راځي. او یو وختو زما سترګونه ګناه د کتو وشوه، یو وختو زما سترګونه ګناه د کتو وشوه، خو وخت زما د عمر په ثواب کرښې راکاږي. تصویر د چا د حسن جوړوي خو نه جوړیږي، تصویر د چا د حسن جوړوي خو نه جوړیږي، د فکر مصور مې په دریاب کرښې راکاږي. سروې چینار ځوانۍ بهار بهار ځوانۍ، بدرنګ جنګ وخوړې څومره د کار ځوانۍ، د پښتانه په خاوره شعر گزار ځوانۍ، سر ته ونه رسېدې توی شوې په لار ځوانۍ، په مړدکو د ستم شولې سنګسار ځوانۍ، او نامه د جنګ ورکه شه کړې په دار ځوانۍ، په جنګ کې مونږ بایللي دیوار په وار ځوانۍ، زخمی د امن په نوم مونږ کړلې زار ځوانۍ، ای جنګ ځپلې قامه امن براشي کنه. د زخمی شینواری شاعري ساده، خوږه او پسته ده. لهجه یې هم سمدمه کارولې ده. د شینواری دوه کتابونه شوګیر په تور شپو کې او په مات کچکول پتری وهم درپسې چاپ دی. دریم کتاب د جنون د سیند په غاړه یې د کمپوز په مرحله کې دی. دا درېوانه شعري ټولګې دي او څلورم کتاب کونجه کې د نثر هم چاپ ته تیار دی. مقصد زما د شاعرۍ صرف پښتون قوم راویښول دي، بیدارول دي، د ولس زادې خوار ولس ستونزې هغوی ته مخې ته کېښوده دي، د هغې د حل لپاره ګامونه پورته کول دي. چې زمونږ دا قام کم چې مونږ کم نقصانات پښتون قام وکړه، پښتون ولس وکړه، کمې بې اتفاقۍ دي په مونږ کې چې مونږ دا یو طرف ته وګرځو. بله زمونږ لوی پیغام دا دی چې رب دور نن سبا داسې دی چې دا د ټوپک او د کلاشنکوف کلچر دور نه دی، دا د قلم دور دی. نو پکار دی چې مونږ خپل ماشومان سبق طرف ته دغه کو ولیږو چې دوی تعلیم وکړي او مونږ د دشمن مقابله په قلم وکړو. د زخمی شینواری په شاعرۍ کې رومان، حسن و عشق، نصیحت او د تعمیر سوچ ټول رنګونه موجود دي چې د پښتون قام دپاره د ویاړ جوګه دي. لکه شمع ځان سېزم بل ته رڼا کړم، که هیڅ نه یم خو د هر سړي په کار یم. پروګرام نوي سهار دپاره عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.